نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، اللہ رب عزت قرآن پاک کے فرمائی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. چې کله د دیو هغه وخت مقرر راشي نو بیا یو ساعت نه دیو وروسته کیږي او نه مخکې کیږي. محترم، هر انسان په خپل وخت باندې په خپل مقرر ځای کې وفات کیږي. علماء لیکي د حضرت سلیمان علیه السلام په دور کې د هغې مجلس ته ملک الموت چې کوم دی هغه به راتله. یو واري ملک الموت د مر فرشته راله او یو کس و هغې ته داسې ناشنا ناشنا کتله. بیا هغه ملک الموت لاړه نو حضرت سلیمان علیه السلام نه کس تپوس وکړو، ورته وایي دا څوک راغلي وه؟ نو هغه ورته وفرمیل دا ملک الموت د مر فرشته وه. نو هغه کس ویل داسې ښکاري چې زما نه روح اخلي، نو ته مهرباني وکړه هوا ته حکم وکړه چې ما د هندوستان بل طرف ته ویسي. وایي ډېره ښه ده. حضرت سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړو چې دا د هندوستان بل طرف ته ویسی. هغه هوا چې کوم دی دا کس هغه د هندوستان بل طرف ته چې کوم دی ویوړو. ملک الموت هلته لاړ او د هغه نه روح واخیستو. څو ورځې پس چې کوم دی حضرت سلیمان علیه السلام مجلس ته بیا هغه ملک الموت راله. نو حضرت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي چې وجدت عندي مذ أيام رجلا فنظرت إليه نظرا منکرا. څو ورځې مخکې تا زما سره یو کس په دې مجلس کې چې کوم دی هغه لیدلی و، تا ورته په ناشنا نظر سره چې کوم دی کتله. دا څه وجه و دا راته بیان کا. نو ملک الموت ورته فرمایي كنت أعجب منه أمرت بقبض روحه في ذلك اليوم بجزائر الهند وهو عندك بالشام. ما تعجب کو د دې انسان نه، ځکه چې ما ته خو په دغه ورځ کې د دې انسان د روح د اخیستلو کوم شی و د هندوستان په جزایرو کې، د هندوستان په بل طرف کې، او حال دا دی چې دا ستا سره چې کوم دی په شام کې دغلته په مجلس کې ناست دی. نو ما په دې خبره باندې تعجب کوو چې دې انسان دپاره خو یو ځای د مر دپاره مقرر دی او دا خو په بل ځای کې چې ډېر لرې دی هلته ناست دی، دا به څه کېږي؟ نو چې هلته بیا لاړم وخت مقرر باندې هلته دا موجود و. نو محترمو، الله پاک څنګه باندې جوړ کړه دا انسان یې څرنګې چې کوم دی د شام نه هندوستان ته ورسو. محترمو، چې کله چا وخت مقرر راشي هغه ځای ته به رسي، بانه به جوړېږي، هر څه چې کېږي خو دا به ځان هلته رسوي، هلته به د ده نه په خپل وخت مقرر باندې روح اخیستلی شي او دغه رنګې دا به بیا یو ساعت نه وروسته کېږي او نه به مخکې کېږي. نو محترمو، چې زما استاد دومره وخت نشته دی، زما استاد د مرګ او ژوند پته نه لګي چې څومره زندګي پاتې را څومره پاتې نه ده. نو موږ د پکار دی چې دغې آخرت دپاره نیک عمل کوشش وکړو، د ځان سره نیک عمل ویسو. نو الله رب عزت ته موږ له نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت ته موږ د خپل نافرماني نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.